یو مذهب دی او یو دین دی، را خبر ذهن کې یار ساتئ. مذهب یو څو قواعدو ته ویلی شي او دین چې کوم دی مکمل ضابط حیات ته ویلی شي. الله فرمای ان الدین عند الله الاسلام. الله ستاسو لپاره چې کوم دی الله فرمای الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي. الله زه په ځای چې کوم دی نو اسلام ته دین ویلی. اسلام د مذهب نوم نه دی بلکې را د دین نوم دی. مذهب دی او څو قواعدو نوم دی او دین چې کوم دی مکمل ضابط حیات ته ویلی شي. مکمل د ژوند د تیرولو طریقې دین چې کوم دی نو موږ ته ښوولی دي. اوس دا مسلمان چې زندګي تیری یو کس هم داسې نشته چې دی وایي زما مدرسې ته ضرورت نشته. دی وایي زه ذمېدار یم، زه په مدرسه باندې څه کومه. موږ وایو ته ذمېدار یې. دین خو موږ ته د زندګۍ تمام چې کوم دی قواعد او ضوابط ښوولی دي، تمام ضابط حیات یې موږ ته ښوولی دی. مسلمانه که ته د ذمېدارۍ سره تعلق لرې تا ته را پته څه لګي. زه به په څه ټیم کې خپل باغ خرڅومه، تا ته را څه پته لګي. کم ټیم کې زما باغ خرڅول ناروا دي، کم ټیم کې چې کوم دی نو خرڅول دا روا دي، تا ته د دې څه پته لګي. زه به خپل فصل نه څومره زکات او عشر چې دی نو دا لرکومه، تا ته د دې هېڅ پته نه لګي. دا به یادې ته به کوم ځای کې، دا به زده کوې ته به کوم ځای کې. دا موږ ته ښوولی دي الله، دا موږ ته ښوولی دي محمد رسول الله. قرآن او حدیث کې هغه قرآن او حدیث کوم ځای پړاویږي، هغه د مدرسو کې پړاویږي. پته ولګېده که یو ذمېدار وایي زما مدرسې ته ضرورت نشته، زما خو نورو سہولیاتو ته ضرورت دی، موږ وایو د ټولو نه زیات ضرورت ورته ستا دی. ته به باغ په ناجایز طریقې سره نه خرڅې. که دی وایي زه ډریور یم، زما د مدرسې سره څه تعلق دی، موږ وایو ته ډریور یې ګاډی چلې، تا ته د دې څه پته لګي سفرانه مونځ به زه د کوم ځای نه کوم. تا ته چې کوم دی د سفر هغه مسایل چې نبي علیه الصلاة والسلام ښوولي دي د هغې مسایلو تا ته څه پته لګي. هغه پته به قرآن او حدیث کې تا ته لګي. قرآن او حدیث کوم ځای پړاویږي؟ دا خو هم دې مدرسه کې پړاویږي. ډریور ستا خو د زمیندار نه زیات ضرورت دې ته پېښ شو. که دی وایي زه ډاکټر یم، زما خو مدرسې ته ضرورت نشته. موږ وایو نبي علیه الصلاة والسلام چې د طب کوم اصول ښوولي دي هغه به تا ته څو ښیي. هغه قرآن او حدیث کې به موجود دي. نبي علیه الصلاة والسلام د حدیثو ذخیره موجوده ده، هغې کې به ته یې زده کوې. اوس هغه قرآن او حدیث هغه په کوم ځای کې پړاویږي؟ هغه دې مدرسه کې پړاویږي. ډاکټر ستا خو د زمیندار نوم زیات ضرورت دی، ستا خو د ډریور نوم زیات ضرورت دی. که دی وایي زه معلم یم، د سکول استاد یم، زما خو د مدرسې سره څه تعلق نشته. موږ وایو د نبي علیه الصلاة والسلام د درس او تدریس طریقه دا به تا ته څو ښیي. زه یو ځای کې یو سکول ته ورغلم، هلته کې چې کوم دی استادان یې را جمع کړي او ټریننګ وله ورکو چې تاسو ماشوم ته چې کوم دی نو سبق څنګه ښیي، ستاسو چې کوم دی هغه طریقه او انداز به صحیح، هغه طریقې او اندازونه ورته ښوول. 5-6 طریقې ورته وښیې، په دې طریقې سره به تاسو ماشومانو ته سبق ښیي. ما اوس ما ته لږ غوږ کېروئ، صبر وکئ، دې منځ کې لږ ما طرف ته متوجه شئ. تاسو 6 طریقې وښوئ چې په دې باندې تحقیق شوی، ماشوم په دې طریقو باندې ښه پوهېږي. راشه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو شاګردانو له به تعلیم ورکو، صحابو له به تعلیم ورکو. نبی علیه الصلاة والسلام د تعلیم 104 طریقې وې، هغه 104 طریقو باندې دنیا که څومره هم تحقیق وکړي د نبی علیه الصلاة والسلام هغه طریقو ته نه وررسي. د رسول الله مبارک مختلف اندازونه صحابو ته به یې کتل چې دوی اوس په څه پوزیشن کې دي، هم په هغې طریقې سره به یې تعلیم ورکه. هلکه تاسو ته راسي یو څیز ونه ښیمه، صحابه به راسي چې کوم دی نو را بیدار شول چې دا به مونږ ته څه ښیي، دا به مونږ ته څه ښیي. نبی علیه الصلاة والسلام به بیا ووایي، صحابو به ذهن کې چې کوم دی نو ملحوظ کو. بعضې طریقې د نبی علیه الصلاة والسلام ده 3-4 پیرې به یو خبره وکړه. 104 طریقې د نبی علیه الصلاة والسلام. که ته وایې زه د سکول استاد یم، زما د مدرسې سره تعلق خو نشته، ما له معاشره کې خو دیني مدرسه نه ده پکار، ما له خو نور سہولیات پکار دي، د دې کار خو د عالم سره دی، د دې کار خو د طالب علم سره دی. زه هم د ټولو نه زیات خو ستا ضرورت دی. راشه قرآن وګوره، راشه حدیث وګوره. تا ته نبی علیه الصلاة والسلام د استاد او د معلم کمې طریقې ښوولي. نبی علیه الصلاة والسلام دنیا ته چې راغی رسول الله مبارک خو فرمیل انما بعثت معلما، زه خو معلم او استاد دنیا ته راغلم. بیا به رسول الله مبارک شاګرد ته د تعلیم طریقه هم ښوولي که نه. د ټولو نه زیات ضرورت خو ستا دی. که ته وایې زه قانوندان یم، زه چې کوم دی نو د سیاستو سره تعلق لرم، زما د مدرسې سره څه کار دی، د دې سره که تعلق د عالم وی، د یو طالب علم وی، ته د 73 آیین وګوره، ستا په آیین کې خدا خبرې لیکلې چې د دې ملک قانون سازي به د
قرآن او د حدیث عین مطابق کیږي تاج قرآن او حدیث نه ولې تر عمل قانون سازی څنګه کې علاوه د قرآن او حدیث موافق کې چې تا خو قرآن او حدیث خو ویلي کنه قرآن او حدیث کم ځای پڑھاویږي دا خو دې دینی مدرسې کې پڑھاویږي د ټولو نه زیات ضرورت خو چې کم دی نو خو ورته ساره یو مسلمان دی دا وایي چې زما دینی مدرسې ته ضرورت نشته کته وې زه سوداګر یم زه خو اغستل خرڅول کوم زه خو دکاندار یم مونږ د ټولو نه زیات ضرورت خو ساره کنه تا کتاب البیوع کم ځای به تر بیع اقسام خو تعالی نه درځي تا د خدا پته نه لګي چې بیع په سبانه صحیح ده بیع په سبانه فاسدېږي بیع باطل چې کم دی نو ستوي د ټولو نه زیات ضرورت خو تا ترې هغه ضرورت په د کم ځای پوره کې هغه د بیوع کتاب به ته کم ځای کتاب البیوع به هم دې مدرسه کې پته ولګي دکاندار ته هم د مدرسې نه مستغني نه یو مسلمان د مدرسې نه مستغني دی په دې وجه دا د مسلمان هغه بنیادي علوم الله تعالی چې کم دی د هغې دا مدرسې انعقاد کړی دی هغه بنیادي علوم چې مسلمان ته پڑھاویږي هغه د دیني مدرسو کې پڑھاویږي محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.